ما ته یو ښځې ټېلیفون کړی کال دوه مخکې په ټېلیفون ما ته څه وایي زه راته هلکه یو څو جلکې ویم ښه بیانونه به نور علما درته وایي ما ته وایي چې یو تپوس ته نه کومه چې د یو سړي له څلور ښځې جایز دي نو د یو ښځې له څلور خاوندان ولې منه دي ما شل خوکه منه دي شل خوکه 50 خوکه شوق دی نو پوره کوه موږ درته څه وایو خاون ورته وایه او زوج ورته مه وایه میړه چې څه ته وایي په پښتو کې میړه ورته مه وایه او چې څومره کې تکړه شه نه وي تا له غصه درله مې تا نه دا تپوس کوم چې ته مسلمان یې که غیر مسلمه نه وي الحمدلله مو الحمدلله زه مسلمان یم مې چې ته مسلمان یې نو قرآن او سنت یو څو دلیل موت آیتونه او یو څو حدیث مې ورته وي نه وي خلک دا تپوسونه کوي ما وی وایرس تا کې پراته دي خلک هسې باندې ما وی ښه درې جوابه در کوم یو خو دې دغه شو چې دا مې درته ووایي د قرآن او سنت وخت لږ دی هغه دا تاسو ته معلوم دی علما الحمدلله او مې دویم دا دی چې د یو سړي څلور ښځې وي او بچی د څلورو ښځو نه پیدا شي پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکې پلار دی او نسب یې معلوم شو چې دغه پلار دی د هغه نه نسب او میراث هم معلوم شو دغه مور دی او دغه پلار دی او که سړی یو ښځه یوه او خاوندان یې څلوري نو د پلار څوک شو نسب یې چا نه ثابت شو میراث په د چا نه وړي مې دا دې واورېدل مې درېیمه ووایه مې درېیم دا فطري تقاضا ده چې سړی به یو ښځې به ډېرې مې چرګانو ته چرګ یوې چرګې ډېرې که نه خبره لوړې ده په کور کې وګورئ تاسو هلکه تاسو خو پوهېږئ کور کې چرګې ډېرې وي که چرګ ډېرې چرګان ډېرې چرګ یوې او چرګ او چې دویم چرګ دې راوسته د دې مخکني چرګ دې خلقتو ته ګوره هغه د ضربه یا ضربه او د قال یقولو ګردان یې شروع کړي قال یقولو ګردان چې د حد نه وته چې دا خو زما قوم دې ته پکې د کبې راغلی پوه شئ په خبره نه پرېږدي یو سړی وي او مې په ګډانو کې وګوره نر به یوي او ښځې به ډېرې او په اوښانو کې وګوره فخل یو نر به یوي او نورې به ډېرې دا قانون فطري دی او مې درې مور وي بس یې کا مې و درېیم خطرناک دی وي نه بس پېښ وم دا څه خبرې یو سړي د څلور ښځې نو یو ښځې له هم څلور مړونه بیخ دی د ښځې خو به دونه ډېرېږي رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت ته مخکې د یو سړي په سر به 50 ښځې د 50 طلبه 100 مړونه ستا پلار را پیدا یو له څلور څنګه نه را پیدا میرا جسم اور میری مرضی اسلام کې زما حق نشته دا هغه انسان دی چې د نور ته وایي چې نور نشته اسلام چې کوم حق ښځو له ورکړه خو دا څه شی دی دا هم حق زهر په دې ملک کې خورول دي کوم زهر چې انګریز خواره کړل نو په بر صغیر حمله وکړه او بیا فورا قبضه کړه او کوم زهر چې روس په دغه ملکونو کې چې دا کوم آزاد ریاستونه یې خواره کړل او د هغې نه پسې پکې قبضه وکړه حق زهر دلته کې خورول غواړي پرده خطر پردې ته پکې څه ضرورت دی ما وی کیله چې په پوستکي کې بندې دا کیله ده او چې پوستکي ته لر کنو بیا مچانو ته او ماشو ته ګوره په 2 منټه کې بس خای کم جوس چې دا غنی په نل کې دنه دي نو محفوظ دي کورې کې دا ډیران د پاسه کې دا د الله په ګلاس کې بندي دا به خاکیږي نه او چې دغه جوس ته د غنی د بند نه وستل ته مخامخ کې دا اسې په کوټه کې نو مازیګر به زګول کړو خاشه قضا خواغه چې په پرده کې باندې ما خو نه دی ویلي الله فرمایي یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن او ته پردې ته ظلم ته نکاح ته ظلم